أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لکه څنګه چې تیره جمعه ما دا ویلي وو چې نن به زه د حضرت ابوبکر د خلافت په دور کې د ایرانیانو خلاف چې کومې کاروایی شوې وې هغه به بیانوم. په دغه لړ کې یو جنگ چې کم شوی وو هغه ته جنگ ذات السلاسل یا جنگ کاظمه ویل کېږي. دا جنگ د محرم په میاشت کې او په 12 هجري کال کې شوی وو. دا جنگ په 3 نامو معروفه دی: جنگ ذات السلاسل، جنگ کاظمه او جنگ حفیر. دغه جنگ ته ذات السلاسل یعنی زنجیرونو والا جنگ دې لپاره ویل کېږي چې په عربی کې سلسله زنجیر ته چې جمع سلاسل دی، زنجیر ته ویل کېږي چې جمع سلاسل ده. ځکه چې په دغه جنگ کې ایرانی فوج ځان د یو بل سره په زنجیرونو تړلی وو دې لپاره چې یو تن هم د جنگ نه ونه تښتي. د جنگ ذات السلاسل دغه روایت ځینې مورخین نه مني. دا جنگ د مسلمانانو او د ایرانیانو ترمنځ کاظمه مقام سره جوخت شوی وو او ځکه هم دیله د جنگ کاظمه نامه ورکړی شوی ده. کاظمه د بصره نه چې بحرین ته ځي نو هلته یو ځای دی او په د حفیر په علاقه کې کېدو په وجه دغه جنگ ته جنگ حفیر هم ویل کېږي. د مسلمانانو له طرفه د دغه جنگ سپاسالار حضرت خالد بن ولید وو او د ایرانیانو له طرفه د سپاسالار نامه هرمز وه. د مسلمانانو د لښکر شمیر 18,000 وو، لکه څنګه چې مخکې بیان شوي دي په تیرو خطبو کې چې هرمز د ایرانیانو له طرفه د دغه علاقې حاکم وو. هغه د حسب نسب او د شرف او د عزت په لحاظ د ایران اکثر امیرانو نه مخکې وو او د ایرانی معززینو دا عادت وو چې هغې به د معمولی ټوپو په ځای قیمتي ټوپۍ په سر کولې او کم تن به چې د حسب نسب او د شرف او د عزت په لحاظ چې د کمې مرتبه به وو په هغه مناسبت به هغه قیمتي ټوپۍ هم په سروله. دا ویل کېږي چې ټوله نه زیاته قیمتي ټوپۍ د 100,000 درمو به وه او هغه تن به دا په سرولی شوه چې د شرف او د عزت او د توقیر او د وجاهت په لحاظ کمال درجې ته رسېدلی وي او د هرمز د مرتبې اندازه دغه خبره نه کېدی شي چې د هغه د ټوپۍ قیمت هم 100,000 درم وو. د ایرانیانو په نظر کې د هغه وجاهت مسلم وو، خو د عراق په حدونو کې چې کم د عربو خلک اوسېده
هغوی به دته د نفرت په نظر کته ځکه چې هغه به په دغه عربیانو د ټولو سرحدي امیرانو نه زیاته سختي او ظلم به کولو او د عربو نفرت تر دې حده رسېدلی وو یعنې چې کم غیر مسلمانان عربیان وو چې هغوی به چې د یو تن د خباثت ذکر کولو نو لکه د متل په طور به د هرمز نامه اخسته نو هغوی به دا وی چې فلانی تن خو د هرمز نم زیات خبیث دی فلانی تن د هرمز نم زیات بد فطرت او بدتینه دی یا فلانی تن خو د هرمز نه هم زیات احسان فراموشه دی په دغه وجه هرمز به د دغه عربیانو له طرفه یو پسې بل د جنگونو سره به مخ وو او بل طرف ته د جنگونه به د هندوستان چې کوم بحري قزاقان هغوی سره به کېده. بهرحال حضرت خالد بن ولید د یمامه نه د روانېدو نه مخکې هرمز ته خط لیکلی وو او خپل خط کې هغوی دا لیکلی وو چې اما بعد فرمانبرداري خپله کا نو ته به محفوظه پاتې شې یا د ځان لپاره د خپل کام لپاره د حفاظت ضمانت ترلاسه کا او د جزیه ورکولو اقرار وکړه ګینې ته به سوای د خپل ځان نه بل څوک به ملامت نه کړی شي. ما ستا مقابلې لپاره یو داسې کام راوستی دی چې مرګ داسې خوښوي لکه څنګه چې ته ژوند خوښوې. او چې کله د حضرت خالد خط هرمز ته ورسېدو نو هغه د دې نه ارشیر یعنې د کسرا باچا خبر کو او خپل فوجونه راغونډ که او یو تیز رفتاره دسته د ځان سره که او فوراً د حضرت خالد مقابلې لپاره کاظمه ته ورسېدو او د خپلو اسونو نه ورمخکې شو خو هغه په دغه لاره حضرت خالد بن ولید بیا نه موندو او هغه ته دا اطلاع میلاوه شوه چې د مسلمانانو لښکر په حفیر کې جمع کیږي لګیا دی. نو ځکه هغه واپس شو د حفیر طرف ته روان شو. حفیر د بصره نه چې د مکې طرف ته ځي نو په لاره کې ړومبی منزل وو. هلته چې هغه ورسېدو نو د خپل د فوج سفارایي وکړه خپل ښي او ګس طرف ته خپل دورونه مقرر کړي وو. د یو نامه قباس وه او د بل نامه انوشجان وه. ایرانیانو ځانونه په زنځیرونو تړلي وو. په دغه روایت کې هم دا بیان شوی دی او دا ویل کېږي چې په دې هغه خلک چې اچا رای د دې خلاف وه هغوی چې دا منظر ولیدو نو هغوی دا ووی چې تاسو د دشمن لپاره په خپله ځان په زنځیرونو کې وتړلو داسې مه کوئ دا بد فعل دی. نو د دې هغوی دا جواب ورکو یعنې کم خلک چې په دغه حق کې و چې په زنځیرونو کې دې وتړلی شي چې ستاسو باره کې خو موږ ته دا خبر ملاو شوی دی چې تاسو د تښتېدو اراده لرئ. او چې کله حضرت خالد خبر شو د هرمز حفیر ته د رسېدو نه نو هغوی خپل لښکر د ځان سره کو او د کاظمه طرف ته تاو شو. هرمز د دې نه خبر شو نو هغه فوراً د کاظمه طرف ته روان شو او هلته بیا ایثار وو. د هرمز او د هغه لښکر سفارایي وکړه او په اوبو باندې د هغوی قبضه وه. او چې کله حضرت خالد بن ولید راغله نو هغوی یو داسې ځای کې په کوزېدو مجبور وو چېرته چې اوبه نه وې نو خلکو د هغوی نه دې ګیله وکړه شکایت یې ورته وکړو نو د هغوی منادي اعلان وکړو چې ټول خلک دې راکوز شي سامانونه دې هم راکوز کړي او دشمن سره د اوبو لپاره جنګ وکړي ځکه چې قسم په خدای په اوبو به هم د هغه ډلې قبضوي چې په دواړو ډلو کې زیاته ټینګه ولاړه وي او په دواړو لښکرو کې چې کومه زیاته عزتمند دی. نو په دې سامان راکوز کړی شو چې کوم سواره فوجیانو هغوی په خپل ځای ولاړو او پیاده فوجیانو پیشقدمي وکړو په دشمن باندې حمله وکړه. دواړو طرف ته جنګ شروع کړو. دواړو طرف ته جنګ شروع شو نو خدای پاک ورېځه راولېږله او د مسلمانانو د صفونو شاته باران وشو نو مسلمانانو ته په دې قوت میلاو شو. هرمز د حضرت خالد لپاره یو سازش تیار کړی و. هغه خپل دفاعي دستې ته دا وی چې زه به حضرت خالد له د مبارزت دعوت ورکړم او دغه دوران به زه هغوی د ځان سره مصروفه ساتم نو تاسو به ناڅاپي په هغوی باندې حمله وکړئ په خاموشۍ. نو په دې هرمز بیا میدان ته راووتو
او حضرت خالد د خپل اس نه راکوز شو. هرمز هم د خپل اس نه راکوز شو او هغه حضرت خالد د مقابله دعوت ورکو. حضرت خالد پیاده دغه طرف ته ورغله او دوړو کې مقابله وشو. دوړو طرف نه وارونه کېده. حضرت خالد لګي شو هغوی هرمز رونیو. نو په دې د هرمز چې کومه دفاعي دسته وه هغه د خیانت نه کار واخیستو او په حضرت خالد باندې حمله وکړه. هغوی نه چاپېره شو. چې کله داسې جنګ کېږي حضور فرمایي د یو تن نو بیا نور حمله نه کوي. خو بهرحال د هغه فوج حمله وکړه په دې باندې او دې نه باوجود حضرت خالد هرمز ووژلو. او حضرت کاکا بن عمرو چې څنګه د ایرانیانو دا خیانت وکړو نو هغې د هرمز په دفاعي دستې حمله وکړه. هغوی نه چاپېره شو او ویې وژل ټول. ایرانیانو شکست فاش خوړلی و. هغوی وتښتېده او چې کوم خلک تښتېدلي وو په هغې کې کوباز او نوشیجان هم شامل وو. مسلمانانو د شپې په تیاره کې د ایرانیانو تعقیب وکړو او د فرات سیند چې کوم لوی پل و تر هغې پورې چېرته چې نن سبا بصره آباده ده هغې وژل. او د جنګ په اختتام حضرت خالد مال غنیمت راغونډ کو او په دې کې د یو اوښ د بار برابر زنځیرونه هم وو او د دې وزن 1000 رتل وو، یعنی د زنځیرونو تقریبا 315 کیلو. او چې کم مال د غنیمت مال د حضرت ابوبکر طرف ته لېږلی شوی و نو پای کې د هرمز یوه ټوپۍ هم وه چې قیمت 100,000 درهم و او هغه د جواهراتو نه مرصع وه. حضرت ابوبکر دا ټوپۍ حضرت خالد بن ولید له بیا ورکړې وه. حضرت خالد د فتح خوشخبری مال غنیمت کې خمس او یو اتی مدینې ته روان کړی وو او هر طرف ته د اسلامي لښکر د فتح اعلان کړی وو. زر بن کلیب خمس او هاتی مدینې ته وړي وو او د مدینې خلکو د دې نه مخکې هاتی چېرته نه و لیدلی او د مدینې خلکو خو څه د عربو یو تنم د ابرهه د هاتیانو نه بغیر تر هغه وخته پورې د هاتی مخ نه و لیدلی چېرته. او چې د خلکو ته ښودلو لپاره په ټول ښار کې د هغه ګشت شوی و نو بوډۍ ښځو به چې هغه کتو هغه هاتي نو ډېرې به حیرانېدې او دا به یې وی چې دا څه چې موږ ګورو نو آیا دا د خدای په تخلیقاتو کې یو تخلیق دی. هغوی به دا ګڼل چې دا څه بناوټي څیز دی. نو دا هاتي حضرت ابوبکر د زر په لاس حضرت خالد ته واپس لېږلی و. په دغه جنګ کې د مسلمانانو د فتح یو لویه وجه دا وه چې د حضرت ابوبکر هغه پالیسي چې کوم هغوی د عراق د کروندګرو باره کې جوړه کړې وه او حضرت خالد په سختۍ په هغې باندې عمل هم کړی و. د دغه پالیسۍ د لاندې هغوی د کروندګرو سره هیڅ تعرض نه و کړی او چېرته چې هغوی آباد وو هغوی هملته پرېښي وو او د جزیې د معمولي پیسو نه بغیر بل هیڅ قسمه تاوان یا محصول د هغوی نه و اخیستلی شوی. د ذات السلاسل په جنګ کې چې کم سواره شامل وو هغوی له 1,000 درهم برخه ورکړې شوې وه او پیادهو ته 3 برخه ورکړې شوې وه. د جنګ کاظمه نتایج دورسه وو ثابت شوي وو او دغه جنګ د مسلمانانو سترګې پرانیستې وې. هغوی دا لیدلي وو چې هغه ایرانیان چې د سطوت شهرت هغوی د یو مودې راسې اورېده هغوی د خپل د پوره طاقت نه باوجود د هغوی د معمولي فوج مخې ته ونه درېدی شو او د دغه جنګ کې د غنیمت د مال چې کم مقدار د دوی په لاس راغلی و د دې هغوی تصور هم نشو کولی. بیا د ابوالله جنګ ذکر دی. دا په 12 هجري کال کې شوی و. حضرت ابوبکر حضرت خالد له دا هدایت ورکړی و چې دا هدایت یې ورته کړی و دا حکم یې ورته کړی و چې په عراق کې د جنګ آغاز د ابوالله نه وکړي چې فارس په خلیج کې د یو سرحدي مقام و. د هندوستان او د سند چې کومې تجارتي قافلې عراق ته راتلې هغوی به د ټولو نه مخکې په ابوالله کې ایسارې دی. د ابوالله د فتح باره کې 2 روایتونه لیکلي شوي دي. یو دا چې مسلمانانو ابوالله د ټولو نه مخکې د حضرت ابوبکر په دور کې فتح کړی و خو بیا وروستو دا یو ځل بیا د ایرانیانو قبضه ته ورغلی و او د حضرت عمر بن خطاب په زمانه کې مسلمانان په دې باندې په پوره طور قابض شوي وو. بل روایت دا دی چې د فتح د حضرت عمر په زمانه کې شوی و. بهرحال علامه طبري په خپل کتاب کې
د حضرت ابوبکر د خلافت په دور کې دغه جنگ مختصر ذکر کړی دی، خو هغې نه پس هغې دام لیکي چې د حضرت ابوبکر د خلافت په دور کې د ابوالله د فتح کیسه د عام سیرت نگارانو او د صحیح روایاتو خلاف د ځکه چې ابوالله د حضرت عمر په دور کې په 14 هجري کال کې د حضرت عتبه بن غزوان په لاس فتح شوی و. د تاریخ په د چې کوم نور کتابونه دي هغې کې د ابوالله د جنگ ذکر داسې راغلی دی چې ځینې مورخین دا بیانوي چې دا په لومړي ځل د حضرت ابوبکر په دور کې فتح شوی و او ځینې د دې تردید کوي چې دا جنگ د حضرت ابوبکر په دور کې نه بلکې د حضرت عمر په دور کې شوی و. خو د تاریخ په کتابونو کې د حضرت ابوبکر او د حضرت عمر د دواړو په دورونو کې د ابوالله د جنگ او د فتح ذکر ملاویږي. دا معلومیږي چې لومړي ځل دا د حضرت ابوبکر په دور کې فتح شوی و، خو بیا وروستو د ایرانیانو له طرفه د بحري امداد په بنیاد د ابوالله خلکو بغاوت کړی و، ازادي ترلاسه کړې وه او بیا د حضرت عمر په دور کې دا یو ځل بیا فتح شوی و. بهرحال د ابوالله د جنگ تفصیل څه داسې دی چې د جنگ ذات السلاسل په اختتام حضرت خالد بن ولید حضرت مثنه د ایرانیانو چې کم شکست خورده لښکر و د هغه پسې ولیږل او ورسره حضرت موکل ابوالله ته ولیږل چې هلته د دوی ورشي او د غنیمت مال د راغونډ کړي او قیدیان دې ګرفتاره کړي. نو موکل هلته نه روان شو او ابوالله ورسېده او مال غنیمت او قیدیان هغې جمع کړه او بیا وروستو د حضرت عمر په دور کې د فتح تفصیل څه داسې دی چې حضرت عمر حضرت عتبه بن غزوان د 14 یا 14 هجري کال کې د بصره طرف ته روان کړي وو. هلته هغوی یو میاشت پورې ایثار وو. د ابوالله خلک د هغې مقابلې لپاره راوتي وو. د 1500 اجمیان سپاهیان وو چې د ابوالله په حفاظت ماموره وو. حضرت عتبه د هغې سره جنګ کړی وو، هغوی له شکست ورکړی وو او ان تر دې چې د ایراني ښار دننه هغوی ورغله او حضرت عتبه خپل ان تر دې چې ایرانیان د ښار دننه ورغله او حضرت عتبه خپل لښکر ته واپس راغله، خلکو د فارسیانو په زړه کې روب واچولو، هغوی د ښار نه ووته او ډېر سامان هغوی په ځان سره کو په کشتو کې کېناسته او سیند بله غاړه تیر وته او داسې پوره ښار خالی شو. مسلمانان په ښار کې وردننه شو. مسلمانانو ته په ډېر زیاته وسله او نور څیزونه په لاس راغلي او قیدیان میلاو شو. د دې ټول مال هغوی خمس راویستی او باقي ټول مال هغوی په مجاهدینو کې تقسیم کړی و. د دې جنګ کې د مسلمانانو شمېر 300 و. بیا جنګ مزار دی دا په 12 هجري کال کې شوی و او دا د میسان یو ځای دی. د مزار او د بصره ترمنځ د 4 ورځو د مسافت برابر فاصله ده. دغه واقع په ورځ د خلکو په خوله دا فقره وه چې د سفر میاشت راغله او په دې کې هر ظالم او سرکشه به وژل کېږي چېرته چې سیندونه یو ځای کېږي. هرمز د ذات السلاسل په جنګ کې د حضرت خالد بن ولید په مقابله کې وو او هغه خپل باچا ته مدد لپاره لیکلی وو. باچا د هغه مدد لپاره د کارن په قیادت کې لښکر لیږلی وو، خو هغه لښکر له مزار ته رسېدلی وو چې هغې خبر شو په جنګ ذات السلاسل کې د هرمز د شکست او د هغه د وژلو کېدو نه او ورسره چې کوم د هرمز د فوج چې کوم شکست خورده دستې وې هغه هم مزار ته راغله او کارن سره میلاو شو او ځینې د دستو سپاهیانو نورو ته دا وی چې که تاسو نن متفرق شو بیل شوي نو بیا به چېرې مو راغونډ نه شي، نو ځکه یو ځای یکدم واپسه لپاره یو ځای شي. نو هغه تښتېدلې فوج چې کوم وو چې کوم نوی کومک راغلی وو یا نوی فوج چې کوم راغلی وو د ایران نه دواړه میلاو شو او دواړو یو بل ته په دغه خبره جوش وروستو چې جنګ کېدل پکار دی او دا د باچا په مدد چې کوم د نوی لښکر را رسېدلی وو هغوی چې کوم تښتېدلي راغلي وو هغې ته ووایي چې د دې سپه سالار کارن موږ سره دی او ممکنه ده چې خدای پاک موږ له غلبه راکړي او زموږ دشمن نه موږ له نجات راکړي او موږ د خپلو نقصاناتو څخه تلافي وکړو. نو هغوی بیا همداسې وکړه
او هغوی په مزار کې به ایسار وو او کارن چې کوم خپل مخکینه دسته په هغه باندې کوباز او نوشجان مقرر ک دا چې کوم د جنگ ذات السلاسل نه تختیدل راغلی وو. بل طرف ته دشمن د دغه تیارې اطلاع د حضرت مثنى او حضرت مؤنى حضرت خالد بن ولید ته ولېږله د دې اطلاع نو حضرت خالد د کارن نه چې خبر شو نو د ذات السلاسل معرکې کې چې کم د غنیمت مال ترلاسه شوی هغه په مجاهدینو کې تقسیم کو او خدای پاک چې ورله دا مال غنیمت ورکړو په خمس کې هغه نورم چې څومره چې وخت یعنی باقي چې کوم مال غنیمت او د دې معرکې کې چې کوم فتح شوی د خوشخبری حضرت ابوبکر ته لېږله او دغه خبر نه خبر کو چې کم د شکست خوړل د کوم دشمنانو په مرکزات السلاسل کې د هغه فوجونه او د قارن په سربراهي کې راغلي نوې لښکر یو ځای شوی دی. نو حضرت خالد بیا روان شو او مزار کې هغه د قارن د فوج مقابله ته راغله او د خپل د فوج صفایرایو کو دوه طرف ته مقابله شو او دوه حریفان ډېر د غضب په حالت کې یو بل سره مخ شو او قارن د مبارزت لپاره میدان ته ووت او بل طرف ته دغه مقابله لپاره خالد او حضرت ماقل بن عائشہ ورمخ کې شو او دوه د قارن طرف ته ورمخ کې شو. حضرت ماقل د حضرت خالد نه مخکې قارن رونی واغې وجلو. حضرت عاصم انوشجان او حضرت عدی قباز وجلو او دغه درې مور سردارانو د وجل کېدو نه پس د ایرانیانو حوصله بیلو ده او هغوی میدان پرې خود او تختیدل شروع ک. په دغه جنگ کې د اهل فارس ډېر لوی شمیر وجل شوی و چې کم خلکو ماته خوړلې وو هغوی په کشتو کې سواره شو تختید. حضرت خالد په مزار کې قیام کړی وو او د هر مقتول سامان چې هغه د کم قیمت وو هغه مجاهد لور کو چې په لاس هغه وجل شوی وو او د فی مال هم هغه تقسیم کو خمس هم کې هم هغه له برخه ورکړه چې نمایانه کارنامه تر سره کړې و. د خمس چې کوم باقی برخه و هغه د وفد سره حضرت سعید بن نعمان په سرکردګۍ کې مدینه ته روانه کا او د یو روایت مطابق په دغه جنگ کې 3000 ایرانیان وجل شوي وو او دا دغه نه علاوه دي چې کوم په سند کې ډوب شوي مړ شوي وو. دا ویل کېږي چې دا وبن نه وي نو په دې کې به یوم نه وي بچ شوی او بیا چې کم خلک بچ شو هغه ډېر په بد حل وو او خپل هر څه پرېښه وو تختیدلی وو. د جنگ نه پس چې کوم خلکو په جنگ برخه اخیسته و یعنی د ایرانی فوج حمایت چې کړي وو هغه د بال بچ سره بندیوان کړی شو او په دې کې ابوالحسن بصری شاملو. د ابوالحسن بصری باره کې دا ویل کېږي چې دا د امام حسن بصری پلارو چې د بصره مشهور واعظ او صوفي مسلمان شو. دا ویل کېږي چې ابوالحسن بصری بندیوان کړی شو او د نه پس مدینه ته راوستي شو چیرته چې کوم دغه مالک و هغه د آزاد کړي وو. دغه فتح نه پس د عام ولس سره ډېر د نرمه سلوک شوی وو. کروندګرو او دغه ټولو خلکو ته هیڅ قسمه تکلیف نه رسیدلی. د جزیه په دغه باندې څوک آماده شوی وو او هغوی په خپل ځمکو باندې په ځینو کې برقرار ساتل شوی وو. دغه ابتدایي امورو نه فراغت نه پس حضرت خالد د مفتوحه علاقو د نظم و نسق طرف ته توجه وکړه او د جزیه وصولونو په ځای هغوی ځای په ځای عمال مقرر کړ. د جزیه وصولولو لپاره هغوی ځای په ځای عمال مقرر کړ او د مفتوحه علاقې حفاظت لپاره هغوی حفیر او د جسر اعظم یې ټولو نه لوی چې کوم پل وو هغې باندې هغوی فوجونه متعین کړي وو. د دې تنظیم نور هم ښه کړی شو او د فوجونو ټولې دستې د مختلفو افسرانو د نگرانۍ د لاندې هغې د دشمن د خفیه او اعلاني چې کومې سرګرمۍ وې هغې نه د خبردار پاتې کېدو او چې موقع راشي نو هغې سره د مقابلې حکم دی بیا ورکړی شوی و. د خالد د جنگي مهارت ثبوت د دې نه زیات به نور څه وي چې د ایران په ځمکه د هغې پیشقدمۍ په سر کې د کسرا چې کوم طاقتور فوجونه وو هغه مغلوبېدل شروع شو او د دوی د دم خمو د حوصلې او د ولولې ټولې سړې شوې
او د جنگ مزار د هیره نه څه فاصله شوی وو. هیره د خلیج د مدین ترمنځ یو ځای دی. د دغه جنگ پس چې کوم معاملاتو دغه نه فارغېدو نه پس د خالد بن ولید د دشمن د نقل او حرکت د خبرونو په جستجو کې وو چې دا وګوري چې دغه څه حرکت دی. بیا خو نه راغونډېږي لګیا دی د اسلام خلاف. بیا جنگ ولجه یو جنگ دی. جنگ ولجه د سفر په میاشت کې په 12 هجری کال کې شوی وو. دا د کسکر سره جوخته د خشکۍ یوه علاقه ده. جنگ مزار کې چې ایرانیان د کم شرمناک شکست سره مخ شوي وو پکې د هغې لوی لوی سرداران وژلي شوي وو. نو په دې ایراني شهنشاه یوه بله حکمت عملي جوړه کړې وه او د زیاتې تیارۍ سره د مسلمانانو د مقابلې منصوبه بندي هغه کړې وه. نو ایرانی حکومت په عراق کې اوسېدونکي چې کوم عیسایانو دغه یو ډېره لویه قبیله وه بکر بن وایل دغې مشران یې د ایران دربار ته راوغوښته او هغوی د مسلمانانو سره په جنگ باندې آماده که او یو لښکر یې جوړ کړو او د دغه لښکر یو قیادت یو مشهور شهسوار اندرزکر په لاس کې ورکو او دا لښکر د ولجه طرف ته روان شو. په عراق کې د عیسایانو یو ډېره لویه قبیله بکر بن وایل آباده وه. ارشیر شهنشاه هغې راوغوښته او د هغوی یو فوج مرتب کو. هغوی د مسلمانانو سره جنگ لپاره د ولجه طرف ته روان که. د هیره او د کسکر د نواحي علاقو خلک او کروندګر هم د دغه لښکر سره ملاو شو. هیره د کوفې نه د 3 میله جنوب مغرب طرف ته یو ښار دی. کسکر کوفه د بصره ترمنځ یو ځای دی. خو بهرحال په دغه خیال چې مسلمانانو باندې د فتح ترلاسه کولو فخر د مکمل طور د عیسایانو او عربیانو لاسته رانشي خپل یو ډېر لوی سپهسالار بهمن جذوی هم د یو لوی لښکر سره د هغې پسې روان که. چې کله دغه فارسي سردار دا محسوسه که چې د هغه فوج ډېر زیات شوی دی نو هغه په حضرت خالد بن ولید باندې د حملې فیصله وکړه. او چې کله حضرت خالد بن ولید د فارسي فوج په ولجه کې د راغونډېدو نه خبر شو نو هغوی بصره ته جوخت وو. هغوی دا مناسبه وګڼله چې په فارسي فوج دی په دریو طرفونو نه حمله وکړي چې د هغې جمعیت منتشر شي او دغه شان ناڅاپي حملې نه د فارسي فوج د پریشانۍ ښکار شي. نو هغوی سوید بن مقرن قائم مقام مقرر که او هغې له حکم ورکو چې هغې دې په حفیر کې د ایثار وي او هغو خلکو ته ورسېده چې د دجله لاندې طرف ته هغوی پرېښی وو. هغوی له دا حکم ورکړ چې د دشمن نه به هر وخت خبرداره یئ او په غفلت او په فریب کې مبتلا نه شئ او خپل فوج هغوی د ځان سره کو د ولجه طرف ته هغوی پیشقدمي وکړه او د دښمن د لښکر او د هغه چې کوم معاون ډلې وې د هغې مقابلې ته ورکوز شو او ډېر سخت جنګ شوی و. حضرت خالد بن ولید د فوج دواړو طرف ته د مجاهدینو په ذریعه دواړو طرف ته د مجاهدینو دستې هغوی پټې ودرولې وې او دغه دستې د دواړو طرف نه په دشمن باندې هغوی حمله کړې وه دغه دواړو دستو او د ایرانیانو فوج شکست وخوړو. نو چې تښتېدل هغوی شروع کړو. حضرت خالد بن ولید د مخې نه او چې کومې پټې دستې ولاړې وې د وروستو نه هغوی باندې داسې د هغوی نه راچاپېره شو چې هغوی بدحواسې شو او ان تر دې چې هغوی د خپل یو ملګري د قتل هم بیا هېڅ پروا ونه کړه او د دشمن چې کوم سپاسالار و هغه اخر شکست وخوړو ووژلی شو او دغه دلته چې کوم کروندګر و هغې سره حضرت خالد بن ولید هغه سلوک کړی و چې کومه د هغوی طریقه وه یعنې هېڅوک هم پکې نه وژلي صرف چې کوم خلک جنګېده د هغوی او د هغې اولاد او د هغې معاونین یې ګرفتاره کړي وو او عام باشندگان د ملک هغې له د جزیې ورکولو او د ذمې جوړېدو بلنه ورکړې وه چې کومه د خلکو بیا قبوله کړې وه. بیا د جنګ یولی ذکر دی د سفر په میاشت کې په 12 هجري کال کې شوی و. د 19 د
د عراق یو ځای دی حضرت خالد په لاس د ولجه په ورځ د بکر بن وایل قبیلې او د ایرانیانو ته چې کوم یو بل عبرتناک شکست شو د دې چې کوم بیا د قام خلک عیسایان هغوی غضبناک شو هغوی ایرانیانو ته او ایرانیانو هغوی د خطونه لیکلي وو د اولاس په مقام د ټول راغون شو او د دوی سردار عبدالله اسود اجلی مقرر شوی وو همدغه شان ایرانی باچا بهمن جاذبه ته خط لیکلی و چې ته خپل لښکر د ځان سره که ولایت ته ورسه او فارس او د عرب او نصارا کې چې کوم خلک هلته راغونډ شوي دي هغوی سره ملاو شه خو بهمن جاذبه په خپله خو لښکر سره ورنغلو خو په خپل ځای یو بل نامتو بادر جابان یې روان کړی و هغه له حکم ورکړی و چې د خلکو په زړونو کې د جنگ جوش پیدا کا د خلکو په زړونو کې د جنگ جوش پیدا کا خو زما راتلو پورې دشمن سره جنگ شروع نه کړي او سوای له دې نه چې هغوی په خپله شروع کړي جابان د اولاس طرف ته روان شو بهمن جاذبه په خپله ایرانی باچا ارشیر له ورغلو چې هغه سره مشورو کړي خو هلته چې هغه ورسېدو نو هغه وکته چې باچا بیمار پروت دی نو ځکه بهمن جاذبه د هغه په تیماردارۍ کې مصروفه شو او جابان ته هېڅ بیا حکمونه لیږلو جابان یوازې د لښکر سره د جنگ محاذ طرف ته روان شو او د سفر په میاشت هغه اولاس ته ورسېدو د مختلفو قبیلو او د هیرا چې کم نواحي علاقې دي د هغې عرب عیسایان جابان سره جوخت راغونډ شوي وو حضرت خالد چې کله د دغه عیسایي ډلو د راغونډېدو نه خبر شو نو هغوی د هغې مقابلې لپاره راووته خو هغوی ته معلومه نه وه چې جابان هم جوخت راغلی دی حضرت خالد صرف هغو عربیانو او عیسایانو سره جنگ په اراده راغلی وو خو په اولیس کې هغوی د جابان سره مخ شو او چې کله جابان اولیس ته ورسېدو نو په هغه موقع اجمیانو د جابان نه تپوس وکړو چې ستاسو څه رایه ده یعنې مخکې مونږ هغوی سره جنګ وکړو یا خلکو له روټۍ ورکړو او بیا د روټۍ نه فارغېدو نه پس هغوی سره جنګ وکړو نو جابان ورته وویل چې که دشمن تاسو سره څه تعرض ونه کړي نو تاسو بیا خاموش اوسئ خو زما دا خیال دی چې هغوی به تاسو باندې ناڅاپي حمله کوي او تاسو به روټۍ خوړو ته پرېنږدي خو هغه خلکو د جابان خبره وانهورېده دسترخوانونه یې وغوړول روټۍ پې کېښوده او ټول یې راوغوښتو او روټۍ خوړل هغوی شروع کړه حضرت خالد د دشمن مقابلې ته چې ورسېد هلته ایثار شو د سامان راکوزولو حکم هغوی ورکړه او دې کار نه چې فارغه شو نو د دشمن طرف ته هغوی پام وکړو او حضرت خالد د خپل د عقب حفاظت لپاره دستې محافظ دستې مقررې کې او د دشمن د صف طرف ته هغوی ورمخکې شو هغې ته وی چې ابجر چرته دی عبدالله اسود چرته دی مالک بن انس چرته دی د مالک نه علاوه باقي ټول د بزدلۍ په وجه خاموشه پاتې شو مالک د هغې مقابلې لپاره راووتو نو حضرت خالد هغې ته وی چې په دغه ټولو خلکو کې تا له زما مقابلې ته د راوتو جرأت له کومه خبرې وشو ته چېرته زما د مقابلې طاقت لرې هغې دا ووایي او په هغه باندې وار وکړو هغې ووژلو او اجمیانو دې نه مخکې چې هغې څه خوراک کړی وی د دسترخوان نه هغې مجبور شو په پاسېدو او جابان خپلو خلکو ته ووایي چې ما تاسو ته دا ویلي نه و چې روټۍ شروع نه کوي قسم په خدای د یو سپه سالار نه ماته داسې دهشت نه دی شوی لکه څنګه چې نن په دغه جنګ کې کېږي لګیا دی او چې کله هغوی خوراک ونه کړی شو نو د خپلې بادرۍ ښودلو لپاره هغوی دا وی چې خوراک خو موږ فلحال پرېږدو تر هغه وخته پورې چې موږ د مسلمانانو نه فارغ شو نو بیا به موږ روټۍ وخورو نو جابان ورته وویل چې قسم په خدای زما ګمان دی چې تاسو د خوراک د دشمن لپاره پرېښی دی دا ونه ګڼئ چې تاسو به ترېنه وګټئ او بیا به دا وخورئ بلکې ما ته داسې معلومیږي چې ستاسو دا روټۍ به ستاسو دشمن خوري یعنې مسلمانان به خوري خو تاسو شعور نه لرئ نو زما خبره ومنئ او بیا خلکو ته دا وایي چې تاسو زما خبره ومنئ او په خوراک کې زهر ملاو کړئ که ستاسو فتح وشوه نو دا نقصان ډېر کم دی د خوراک د ضایع کېدو که تاسو ته د دشمن فتح ملاوه شوه نو تاسو به یو داسې کار کړی وي چې دشمن به بیا په مصیبت کې مبتلا شي د زهرجن خوراک په وجه خو دا خلک چې کوم دوی د خپل فتح ښه پوخ یقین لرلو هغوی دا وایي چې نه د دې حاجت نشته د زهر ملاولو مونږ به په ارام جنګ وګټو او بیا به روټۍ خورو حضرت خالد د خپل فوج سفرایي داسې کړې وه لکه څنګه چې هغې د مخکې جنګونو کړی وه د سخت بیا جنګ شروع شو
او ایرانیانو ته دا تمه وای چې بهمن جاذبه به رارسي نو هغوی ښه ډېر په شدت جنګ کړی و ځکه چې جاپان هغې له دا تمه ورکوله چې هغه یو ډېر لوی لښکر د ځان سره کړی دی او را روان دی او را رسېدونکی دی خو اصل حقیقت دا و چې بهمن د ایراني باچا د بیمارېدو په وجه نه هغه ته دا موقع نه وه میلاوه شوې چې باچا سره یې د صورتحال ذکر کړی و نه په خپل هغه لښکر سره راتلی شو او د هغه جاپان سره هېڅ قسمه رابطه هم نه وه بهرحال په دغه جنګ کې هم مسلمانان د هغې خلاف ښه په جوش او غضب کې وو او ډېر سخت جنګ شوی و د ایراني فوج جوش و جذبه او د مسلمانانو حالت چې کمزورېدو د هغې په ذکر کې یو سیرت نګار لیکي چې ایرانی لښکر کې ټولو نه مخکې عیسیانو حمله کړې وه خو د هغې سردار مالک بن قیس وژلی شوی و ووژلی شو او د هغه د وژلي کېدو نه پس د هغوی ټوله هوا ختمه شوه هغوی بدلی شو او جاپان چې دا وکته نو ایرانی فوج یې ورمخکې کو او ایرانی په دغه امید چې اوس به بهمن کومک سره راورسي ښه په بادرۍ هغوی جنګېدلي وو مسلمانانو بار حملې کولې خو هر ځل ایرانیانو ډېرې په بادرۍ او په مستقل مزاجۍ دغې حملې ناکامه کولې بهرحال آخر بیا حضرت خالد بن ولید چې مادي اسبابو ذرایع وکړه چې دا ناکافي کېږي لګیا دي نو ډېرې په عاجزۍ لاس اوچت کړو دعا یې غوښته او عرض یې ورته وکړو چې خدایه که تا ماله په دشمنانو غلبه راکړه نو زه به دې کې یو هم ژوندی پرېنږدم او دا سیند به د دې په وینو سور شي او ځینې کتابونو کې دا لیکلي چې حضرت خالد دا قسم خوړلی و یا دا منت یې منلی و چې که په دغه جنګ کې فتح ترلاسه شوه نو یو د دشمن یو جنګیالی به ژوندی پرېنږدم بهرحال دې نه پس حضرت خالد جنګي چلونه کول او فوج له حکم ورکړو چې هغوی د ښي او ګس طرف نه او د شا نه په ایراني لښکر حملو کې دغه حملې په وجه ایراني لښکر خور شو او هغوی ته په دې کې بیا فقه ښکاره شو چې یا دې وتښتي یا وسله دې کېږدي حضرت خالد حکم ورکړو چې دشمن راونیسي او بندیوان یې کوي او چې څوک چې مقابله کوي د هغې نه بغیر بل څوک ونه وژنئ یعنې څوک چې صرف هغه وژنئ هغه خلک به وژنئ چې مقابله کوي او دې باره کې حضور فرمایي چې د ریسرچ سیل یو نوټ دی او ما د حضور فرمایي لیدلی دی او دا راته صحیح معلومیږي چې دې په وضاحت کې د تاریخ طبري سره اکثر سیرت نګارانو مورخینو ذکر کړی دی چې حضرت خالد په خپله دعا کې چې کوم دا لوز کړی و دغې مطابق یو ورځ او یو شپه په دغه قیدیان هغوی وژلي وو په سیند کې اچولي وو چې د هغې اوبه په وینو سور شي نه یعنې صرف هغه خلک چې جنګ یې کولو یعنې چې کوم خلکو جنګ کولو صرف هغې سره جنګ نه کړی بلکې قیدیان یې وژلي وو او په دغه وجه دا نهر تر ننه پورې نهر الدم یعنې د وینې نهر په نامه مشهور دی خو بهرحال د حقیقت نه ښکاري چې قیدیان وژلي شوي وو او بیا وینه لړه کړې شوه په نهر کې او سیرت نګارانو سره تساهل د مبالغې نه کار اخیستی خو عین ممکنه ده چې هغه ځای چې په اسلامي جنګونو کې د لکسته د ظلم او د بربري چې کومه د دروغو کیسې دي هغه شاملولو دوی دې ته کار ویلی وو نو هغوی ته چې چېرته موقع میلاوې داسې واقعات یې پکې شامل کړي دي او د تاریخ نګارانو کې ځینې دشمنان هم دشمني لرله هغوی یا کینه لرله د مسلمانانو خلاف اوس نه څه داسې خبره به ولیکله نو هغوی دا کیدای شي چې لیکلي وي چې قیدیان وژلي شوي په نهر کې اچولی شوي خو بهرحال په ظاهره دا لګي چې داسې څه خبره شامل کړی شوی وه چې د دجل او د فریب په ذریعه د خلکو مخې ته دا خبره وړاندې کړی شي چې څنګه مسلمانانو ظلمونه کړي وو او بې وسلې قیدیان یې وژلي وو حالانکه وړومبۍ خبره خو دا چې قیدیان وژل د هغه وخت چې کوم قواعد او ضوابط وو او جنګي اصولونه وو د هغې له رویه قابل اعتراض خبره نه وه خو اسلامي جنګونو په خاص طور په اسلامي جنګونو کې په خاص طور د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې او د خلافت راشده په جنګونو کې واقعیتاً داسې شوي هم نه وو چې قیدیان یې داسې وژلي شوي
او باوجود له دې چې په دغه جنگونو کې په زرګاو په لکونو پورې په د مقتولینو تعداد ملاوي خدا ټول به هغه خلک وو چې د جنگ په حل کې به وجل کېده او حضرت خالد بن ولید په شان د سپاسالار چې کم جنگونه دي دغه مطالعه دی کړی شي نو هغوی هم چرته چې ممکن و د جنگ په میدان کې هر هغه تن هغوی دغه ژوند بخلې وو چې وسله پرې خو یا اطاعت قبول کړي وو او څوک هم چې وجلې وو نو د تاریخ نگاران د افسانه ترازه د تحقیق په معنی چې تحقیق وکړي شي نو دغه د وجلو خو مضبوط وجوهات او اسباب بیا موجود ملاويږي بهرحال دغه واقع چوکتی شي نو د کې د بناوټي کیسه زیاته معلومیږي ځکه چې مورخین او سیرت نگاران چې کوم دغه زیونو ټول تفصيلات بیانې نو د هر وړې نه وړې خبره دغه ذکر کوي نو زنه خو دغه واقع لسره ذکر نه دی کړي او دا دلیل دی د خبرې چې دا جوړ شوی دی دا خبره او یو مصنف چې ډیر آزادانه رائے لري هغه چې تاریخ بیانې نو تر دې حد خبره بیانې چې اتفاق ورسره نشي کېدی نو هغه دغه واقع تذکرې نه پسلی کې چې راویانو دا روایت بیانول کې د مبالغه آرای انتها کړی دا دا یقیني ده چې حضرت خالد د اسلام په دشمنانو باندې دغه په قتل کې تشدد کړی وو خو چې حضرت کاکا او دغه ملګرو چې دا وکړه نو هغوی همدغه شان وي د مصنف دغه واقع بیان کړی یعنی سختي خو کړی او په قیدیانو خدا قتل کول وي دا غلطه خبره ده همدغه شان یو مصنف دغه واقع بیان کړی چې ترنده معلومیږي چې په عملاً په حقیقي تور ایرانیان داسې وجل شوي نو هغه په نهر کې غورځول شوي نو هغه لیکي چې خالد په پورته حمله کړې و او عیسایان داسې وجلی وو او ایرانی صفونه داسې ختم کړي و لکه څنګه چې هغه د خاور نه جوړوي او د غوخي انسان سرمنه نه جوړ انسانان نه وي ځکه چې ایرانیان په ډېر علاقه خوره و نو ځکه هغه په هلالي صورت کې نیمه دایره جوړه کړې و او ورمخه شوی مسلمانانو چاپیره شوی و دا صورت جوړ شوی و چې مسلمانانو سلورونو طرف ته ایرانیان او عیسایان چې کوم د عربو هغوی موجود و ډېر په جوش هغوی جنګېده خو په کم جوش خروش مسلمانان جنګېده هغه په عیسایانو کې نه و هر مسلمان یو خونخواره زمری جوړ شوی و او زوردار حمله کولې او عیسایان لکه د وخوب پرې کول نو مسلمان ایرانیان هم لګي شوی هغه مسلمانان شهیدان کول زخمیان کولې خو مسلمانان ډېر کم پریوته او چې کوم هم جوبل شو هغه به نور په جوش جنگېدو او ایرانیان ډېر په کثرت مړ کېده او د غي د لاشونو نه ټول میدان ډک شوی و چې کوم ایرانی بم زخمی شو هغه به د میدان لری شو مسلمانانو تر دې حد خونریزي کړو چې د غي په جامو باندې وینو داغونه پخه شوی وو او د خالد بن ولید د جامو ممداخلو د ایرانیانو په وینه ټول زمکه سره شوی او فالتو وینه د اوبو په شان پیدا اخر ایرانیانو وبلل او بد حواس شو او تختید او مسلمانان هغه پسې شو او ترلره پورې وجل او گرفتار کول او ایرانیان د بد حواس تختید چې د غوی په سرګاو سپیان په سند کې پریوتی مړ شوی وو او چې کله ایرانیان لري وته نو مسلمانان واپس راغلو په دغه جنگ کې اویا زره ایرانیان وجل شوی وو مسلمانان یو سل او اتدریش شهیدان شوی وو بهرحال مورخین په دغه خبره حیرانېږي چې مسلمانانو د ایرانیانو دومره لوی شمیر څنګه وجلې وو یو تاریخ نگار خدای لیکلی چې په دغه حواله د صفه ښکاري چې د نهر د اوبو د سره کېدو واقع سمون منل شي نو کوم خلکو په وجه چې د نهر اوبو سره شوی وي هغه د هغو زخمیانو سپاهیانو د ډوبېدو په وجم کې دی شي نو دا ویل کې دی شي چې په دغه واقعاتو کې د مبالغه راي امیزش هم تر څه حد شامل شوی وو چې په دغه بنیاد باندې اسلامي جنگونو حضرت خالد بن ولید په ذات باندې رکی کې حمله کوونکو چې کم خلک چې حمله کوي داسې رکی کې هغه ته موقع ملاوي شو چې مسلمانانو باندې په جنگونو کې د وحشیانه طرز عمل د خپلولو الزام لګولې وو بهرحال خدای خبر دی خو په ظاهر د اخکاری د صرف الزام دی خو چې دشمن ماتیو خوړو او د هغوی فوج خور شو او مسلمانان د هغوی د تعقب نه فارغ واپس راغله نو حضرت خالد خوراک سره
روټۍ سره راغله ودرېدو دا وی چې دا زه تاسو له در کوم ځکه چې دا تاسو لپاره دی ځکه چې رسول کریم به چې کله په غزواتو کې د میدان نه چې کم خلک تښتېدلي وو دشمنانو کې د هغوی تیاره کړې روټۍ به هغوی ته میلاوه شو نو هغه به په فوج کې تقسیمه کړه نو مسلمانان د شپې روټۍ په طور مسلمانانو هغه خوړل شروع کړه د ولس په جنګ کې د دشمن 80,000 کسان وژل شوي لکه څنګه چې ذکر وشو بیا د امغیشیه د فتح باره کې لیکلي دي چې خدای پاک امغیشیه د سفر په میاشت کې د 12 هجري کال کې د جنګ نه بغیر په دې باندې فتح ورکړې وه دا عراق کې د یو ځای نامه ده چې کله حضرت خالد د اولس د فتح نه فارغ شو نو هغوی تیاري وکړه او امغیشیې ته راغله خو د هغې د راتلو نه مخکې د هغه خلکو زر هغه ځای پرېښود وتښتېده او سواد کې منتشره شو عراق کې هغه علاقې چې مسلمانانو د حضرت عمر په دور کې فتح کړې وې هلته د پټو په وجه او شینکې په وجه هغې ته د سواد نامه ورکړل شوی حضرت خالد امغیشي او د هغې سره چې جوختې چې کمې علاقې وې د هغې د منظم کولو حکم ورکړ هیره سره جوخت د یو ښار و اولیس دغه مقام فوجي څوکۍ وه او مسلمانانو ته د امغیشي نه دومره د غنیمت مال میلاو شوی چې د ذات السلاسل نه واخله تر اوسه پورې بل جنګ کې ورته نه ترلاسه شوی په دغه جنګ کې د سوارو سپایانو برخه 1500 درهم وه او دغه برخه د هغه د غنیمت اموالو نه علاوه وه چې کومه نمایانه کارونه ترسره کولو والا به ورکړی کېده د ولیسو د امغیشیه د فتح اطلاع حضرت خالد د بنو اجل یو تن چې جندل نامه وه د هغې په ذریعه لیږلی وه دا د یو بادر ګایډ په طور مشهور و هغه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه په خدمت کې هغه ورسېدو د ولیس فتح د خوشخبری د مال غنیمت مقدار د قیدیانو تعداد او خمس کې چې کوم څیزونه ترلاسه شوي او کوم خلکو چې نمایانه کارونه ترسره کړي د هغې ټول تفصیل او په خاص طور د حضرت خالد د بادرۍ کارنامې هغه ډېر په عمدګۍ بیانې کړې وې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د هغې شجاعت ښه په ښه رایه او د فتح د خبر اورولو دا انداز ډېر زیات خوښ شوی و کم نماینده چې لیږلی و دغه چې کومه طریقه وه دغه چې کوم د بادرۍ د کیسو د اورولو چې کوم انداز و هغه د حضرت ابوبکر ډېر خوښ شو هغې نه یې تپوس وکړو چې ستا نامه څه ده نو هغه ورته عرض وکړو چې زما نامه جندل ده نو هغوی ویل چې ډېره ښه ده او بیا هغوی د غنیمت په مال کې یوه وینځه د هغه له د ورکولو حکم ورکړو چې تنه بیا دغه اولاد هم شوی و او په دغه موقع حضرت ابوبکر دا فرمایلی و چې اوس به ښځې د حضرت خالد بن ولید په شان تن پیدا نه کړي حضور فرمایي چې باقي به انشاءالله بیا شي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.